بسم الله الرحمن الرحيم وما يجعد بآياتنا إلى الكافرون دا سورة عنکبوتی آیات یوصل 148 نمبر آیات نن د فضائل اعمال هاغه کفر درته بیانوم چې دا پر دې باندې ټول عالم اسلام خاموش دی. دا هغه کتاب دی چې په هر مسجد کې ویل کیږي او تبلیغیان بهار عمل کول مړي ما پخپله په شارجه کې په خان مسجد کې دغه کتاب پروت پر هغه ما حواله لیکلې ده د دې د کفر. آیا غور وکړئ دا خبره د الله د قرآن په تایید کې ده که د الله د قرآن انکار دی؟ آیا په دې سره سړی کافر کیږي او که نه؟ زکریا صاحب لیکي وایي حضرت ابن زبیر کا خون فنا وای دا حضرت ابن زبیر وینه چشل وای نبی صلی الله علیه وسلم یو رشکران ولګول دا هغه شکر چې کوم وینه ووتله هغه عبد الله بن زبیر ته ورکړه چې دا واخه یو ځای پټه کړ. وای هغه عبدالله بن زبیر ولاړ سلو هغه وینه وچشله نو چې نبي اسلام علیه ولی یا عبدالله تا څه کله هغه ورته وویل ما پټه کړ چیرې ول ما په نس کې. وایي نبي اسلام ورته وویل چې د کم چا په بدن کې زما وینه ولاړه پر هغه باندې د جهنم اور آرام دی. آیا وینه چشل پر دې باندې او نبي دا خبره کول دا د نبي د شان سره شای او د صحابي د شان د عزت سره دا خبره شای؟ آیا غور پکار دی، سوچ پکار دی؟ زکریا صاحب تر دې روایت لاندې لیکي وای حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات فاخانہ پیشاب وغیرہ سب پاک ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. زکریا صاحب وایي چې د نبي اسلام غټې بولي کشنۍ بولي وینه او ګړوبې دا هر څه پاک دي، په دې کې څه اشکال نشته. آیا دا خبره د اسلام په دایره کې ده که د اسلام څخه بهر ده؟ آیا دا عقیده ساتل دا د اسلام عزت دی که توهین دی؟ آیا دا خبرې لیکن دا د نبي صلی الله علیه وسلم د شان سره دا شای؟ دا د صحابه د شان سره دا شای؟ دا کفریات دي.